مشران نوجوانانو پر دې مېنو مسلمانانو موسم سر کړکې جان او د مازیګر او د ماښام منځونه هم پاتې دي او موږ تاسو د کله چا په انتظار یو د ډېرې لارې مېلمه او د هغه د تقریر په انتظار نو لہذا کوشش ودا شو چې د مولانا مفتی عبدالشکور صاحب او بیا د ماښام او د مازدیګر په دستاربندي هم پر وخت باندې وشي له هر څه څخه د مخه د مدرسې د منتظمینو شکرګزار یم چې دا نن چې کومه دستاربندي کړې حافظان فارغ کړي او دغه اجتماع دا با برکت مجلس په دغه کې موږ هم د شرکت کولو دعوت راکړی او موږ هم د مجلس ته بنیادي طور د سعادت او د برکت د حاصلولو په غرض راغلي یو الله دغه مجمع په خپل برکت باندې منوره وګرځي او په خپل رحمت باندې نه کوم مدرسه او د مدرسې کوم صورتحال زما د خدمت کې تمام د شروع دا کا پروګرام علماء او وتاش د علم پر اهمیت باندې د قران او سنت په حواله باندې او د علماء پر کردار باندې او د مدرسې پر ضرورت او پر اهمیت باندې د قران او سنت په حواله باندې وتاش په تفصیل باندې خبره کړې او بیا د علماء او چې کوم ذمہ داران او د هغو ذمہ دارانو په حواله باندې نو لہذا وخت کم دی موږ به مختصره خبر پر دې باندې چې د مدرسې یو پیغام دغه لکه دا څنګه چې علماء کرام وتاش تر ما مخکې بیان کړی چې علم او د علم اهمیت او د قرآن او سنت په حواله باندې مدرسه او مدرسه دا دین چاوړی داسې انسانان پیدا کوي چې هغه د دین حفاظت کوي د دین سپاهیان پیدا کوي او بل طرف ته د مدرسې یو تصویر بل چې دغه ناس خلکو د سوا نور دنیا چې هغه د مدرسې تصویر پیشي هغه به په انداز باندې هغه دنیا وی چې دا مدرسه دا د شرشروي اډه د اتحادي اډه د بنیاد پرستی اډه او د مدرسې څخه پاره متاثر خلک دا د ملک هم په نقصان او دا د خطي هم په نقصان دا د انصاف او خوشحال معاشري هم په نقصان او دا خلک دا وی په کار نه چې داسې معاشره تشکیل شي داسې ادارې قائم شي چې هغه د ملک د بقا او سالمیت ضمانت هم ورکړي او هغه انسانان ته د خوشحاله معاشرې د قیام ضمانت هم ورکړي او په دغه بنیاد دا خلک نارې لګوي چې دا زموږ تاسې مسلمان ملکونه دي هغه ملکونه خو پرېږده چې هغه د کافرانو او د مغرب د یورپ بلکې مسلمانان ملکونه هغه نارې وهي یو اصطلاح دا اصطلاح कि हम मदरसों के अंदर इस्लाहात लाना चाहते हैं यानी माना दादा मदरसों को इस्लाहात नस्त मुर्दा से इस्लाहात रावरू
چاہے بہتر انسانان اغا مدرسہ پیدا ہے اور بلداوی چھ مدارس کو ہم قومی داری بنانا چاہتے ہیں یعنی مانا دا چندہ سی بہتر انسانان پیدا کبھی اصلاحات راولو اور نہ قومی تقاضاء پر کبھی ذکر دا قومی تقاضاء چاہتا دا پاکستان اگر دا پاکستان دا سرسداد واپس دا پاکستان خود مختاری دا پاکستان سازمیت اور پاکستان دا یوداس خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرہ قائم ہے دا دغ قومی تقاضا خدا خود لیکن چونکہ دا دینی مدارس دا قومی دھارے ہوتے ہیں نمور دینی مدارس پا قومی دھارے کیا ہوا اور درے میں خبر ادا استعمال ہوئی ہم دینی مدارس کے اندر اور پاکستان کے اندر یونیورسٹی اور دینی مدارس یکساں نظام تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں علمانا دا چلا دا مدرسو جدا نصاب تعلیم اور دا یونیورسٹی اور دا کالجو جدا نصاب تعلیم اور ملک یو اور مسلمانہ دا طول اور دا دو نصاب تعلیم دا مجھ ختمو یو نصاب تعلیم راو اور دا غدا پارا و مدرسو اور دا مدرسو پارا متاثر خلو دا غسیو لالچ چکوا کچیری دا یکسان نظام تعلیم نہیں نو دا مدرسی خچکم پاری رسوی خلق ہوا دا معاشری کی دیر پشاہ آنی پاتا کرد او دا خیلاوہ چا اصری ادار دا پاری متاثر خلق ہوا پر مخبان روادی و لہذا زمرد دا مدرسی دا خلق سر او دا هغه پاره متاثر سره زموږ هم تر دې ده چې دوی په معاشره کې یو اعلی مقام حاصل کړي او دوی هم د معاشره داسې صفت لکه څنګه د سپورت او د کیمرې یونیورسيټي او د پلاکي یونیورسيټي او د پلاکي یونیورسيټي خلک ولهذا دغه درې څلور اصلاحات دا استعمال کوي او دغه اصلاحات دا دا بدبختی باندې استعمال کوي او دا د حقایق برخلاف استعمال کوي او بدنتی ادا چې کتا یکسان نظام تعلیم وښ نو چې په بر صغیر دا تعلیم د تدبیر دی دا چا د تدبیر دی دا هم خلکو د تدبیر دی چې کوم پرنګای د ایست اشتراک کمپنی په حواله باندې پر دا خطه باندې مسلط او دا شرقي او د بر صغیر مسلمانان دا هغه د آزادېدو او دغه د خدمت او د آزادېدو د ختم کېدو جدوجہد وکړي او د خطي زخه پر استو باندې مجبور کړ او هغه د خبرې تاکید وکړ چې آیا دا کم هغه شی هغه سوچ چې دا د اسمانده خلک دا غریب خلک او دا سپر طاقت په دې باندې مجبور کړی چې دا د خطي د خمرونو په تو باندې مجبور کړي نو لاړ د کاغذ چې نوم دی هغه تحقیق او خپل حکومت ته رپورټ ورکړي چې دا وجه ده چې دا کوم مسلمانان دي دا بیا دوی ډاکټر هم او په دغه وخت باندې مفسر هم دوی مفتی هم دوی مصدق هم او دوی یو شیخ الحدیث هم لهذا دوی دینی علوم چې کوم دي هغه دوی ته د حریت د آزادۍ درس ورکوي او دا عزم چې مضبوط دی چې به سر سماجي هم د قوت د انګريز او د فرنګي او د ولایت خلکو چې مقابله کوي هغه د بنیاد باندې کوي چې دوی تعلیم د تشبیه کړي او دوی دغه تربیت ورکړي د خپل دین او دیني علوم په حواله باندې چې ان الحكم الا لله پرمځکه باندې نه مگر الله جل جلاله او د انبیاء چې د کوم انبیاء علیهم السلام او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د کوم دین دی پیروکاران د هغه نبی د بعثت و د ذکر د انسانانو د بعثت مقصد ته چې هغه
ضد بعثته هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ده هغه د بعثت مقصد او د تمام انبیاء او د بعثت مقصد دا چې دا د الله دین دا حاکم او دا نور خلق دا نور خدایان دا ټول نشته او نابود. لهذا چې څو دغه ذمہ داری موجوده وي او دا علماء په کوم مدارس کې درس کوي کم تعلیم چې درکړي دا انبیاء علیهم السلام د خبر دا وراثت دوی ته متمرکز نو چې دا وراثت ته متمرکز هر مسلمان کلمه کو دا د ذات ایمانی فریضه او ذمہ داری نو په دغه واجب باندې موږ د ادونو طاقت او د ادونو وسایل باوجود موږ د خپل فکر نو څنګه په دغه واجب تجویز ورکړ تر څو پورې اداري تقسیم نشي کم تعلیم چوټو د حریت تعلیم ورکول د آزادی تعلیم ورکول د یور رب او خواته د بلور تعلیم ورکول دا د علوم زخجلات او دا چې اداري قائم وي وت ورکو عصري علوم او بل د ورکو د مذهبي او دیني علوم او دا عصري علوم د پاره ملک اداري قائم د ریاست سپورټ فقط حاصل ریاست تمام اخراجات برداشت او چې ریاست برداشت په دغه تعلیم خلق د خپل دنیا او د خپل دنیايي مطالبات او تحول د ژوندۍ د حصول فقرات باندې دوه جهان او ادارو او هغه د مذهب هغه ادارې سره د شناخت او د خدای سرپرستی او چې سرپرستی ختم شوه نو دغه تعلیمي نظام مغلوب کړ او دا زموږ چې کوم د دنیايي علوم دا باندې کړ او چې واره د دل او د دماغ دا د حریت او مجلس دا د الله د حاکمیت او مجلس دا د الله د دین د غلبې او مجلس دا د دوی ذهن وته دا رسول بیا د خلکو باندې باندې انګريز او فرانسه حکمراني کولای ورنه په بل چمچا حکمراني نه نو په دنیا باندې دا اداري تقسیم چې کله تقسیم حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه او علماء د برسخي اکابر هغه پر دې باندې سوچ وکړي چې پرنګ خپل چالو اداري تقسیم کړي نظام تعلیم تقسیم کړي لہذا د مذهبي تعلیم کی بیان مددگار پاتہ قرآن حدیث او بیان مددگار پاتہ لہذا بکار دا چې د هغه لپاره مونږ داسې مسلمانان اداري قائم چې هغه اداري دغه علوم ترویج او نفاذ او یو زمانه په زمانه ته مترکز کړي نو په دغه بنیاد د دالان دیوبند بنیاد شو او د دیني مدارس بنیاد شو او نن د دنیا تمام دنیا کدا چا چا کچیر هم چا چا د مدرسې بیان موجوده ده د هغه نوم د دالان دیوبند د هغه مدرسې نه ده چې په انډیا د دیوبند په قصبه کې قائم ده بلکې د دالان دیوبند د سوچ او فکر نوم چې خالصتا د پرېږدي د سوچ په خلاف یو سیاسي فیصله علماء دیوبند وکړه او هغه سیاسي فیصله نن په دنیا کې هغه جال شو او نن بیا انګريز او د هغه چې کوم پیروکاران نن بیا په خبره باندې مجبور کړ د دوی خیال دا و چې خدای بیا او مددگار دا تعلیم دا د قران او سنت او دا خو پرېښو لیکن هغه نور واخیست او مسلمانانو دا شناخت کړ چې نن دا په نظام باندې بیا غالب شو نو نن دا پښتما ناری نن دا ناری بیا په دې باندې کړي چې حق خو نه کوي اوس را اساس چې انسان نظام تعلیم په نامه باندې او د اصلاحات په نامه باندې کوم د دوی د زینت د مسلمانانو نه زینت دا خبره وایي چې دا حاکمیت او دا نظام دا حکمرانی دا به الله ولهذا نن بیا بیا خرابې اساس کوي بارو هم علماء دیوبند دا نامه کې په دغه چې مدارس بنیاد نن د مدارس تحفظ ور علماء او مسلمانان
تعلیم تقسیم نه دی کړی اته سوه کاله پر بر صغیر باندې مسلمانانو باچی وکړه لیکن دا نظام تعلیم یکسان ډاکټر به هم او مفسر به هم لیکن چې کله پرنګي په پدې تقسیم کړي او نه بیا د پرنګي او پرنګي پیروکاران نه بیا په پدې سره کوي نو په دغه وجه باندې نن بیا مدارس او د مدرسو خاوندان ورته وایي چې نن پاروستا د مسبقه راوځي او نن د مسبقه او کامیابی ته او دا ته چې ځامونه نه کوي دا ته چې وایي چې په دې کې د شرجې په انتها پسندیده لہذا ټول ځان دا سیکولر او لیبرال خلک دا وایي چې موږ د ملک وفاداران د پاکستان د بقا او د سیاست خبره ده لہذا دا د مدني او د شیخ او د آزاد بچان دي دغه فاروق د دوی او اجداد پاکستان نه او نن پاکستان هم باقي او سیاست او موږ خو د ملک وفاداران او راس موازنه دا ملک تخبط نقصان نه ورسي چې دا ملک مات نو دا کوم چې خپل دا بغدار دا بد شر دا به انتهاپسند او چې دا روکړی وي دا به ملک وفادار یا د ملک خزانه یا د ملک خود خالص لیکن پاکستان له جوړېدو خبر دا تمام حادثات او پاکستان د درشي ملک دلخصو لیکن دا په دولت کې دور د مدرسې فارغ حاصل یو سړی حمود رحمان کمیشن لا اوله تر اخره راوړه نه به مذهبي پارټي څوک کوي او نه به د مدرسې فارغ حاصل کوي بلکې کله عمل ملخصوي او حمود رحمان کمیشن کوم رپورټ کوي هغه به جنرال صاحب کرنل صاحب یو پتا دي راځي سیاستدان کوي به د اکسفورد او د کیمبرج یونیورسيټي فارغ حاصل یا د یو بل اعلی یونیورسيټي فارغ حاصل لیکن مذهبي شخص د ملک په ماتېدو کې دا نه او کله ملک خزانه له تنظیم مختلف تنظیم او مهراج څنګه هغه باندې هم کمیشن جوړ لیکن هغه کې هغه سیاستدانان او هغه بیروکریټ هغه خلک په پښې چې هغه د یونیورسيټي او د کالجو فارغ حاصل خلک او یو مذهبي شخص او د وی مذهبي ادارې فارغ حاصل نوم د مهران د جنرال او ابراهیم کمیشن جوړ او د ملک مختاري سیستم او زموږ سرحدات دا د هغه مجلس وقار مجلس وسوي موږ آزاد مختار مربلو او بیرونی جهازونه راغله او موږ پر مکه موږ اجازه بغیر یو اسامه بن لادن پورته کې اپریشن وکړ لہذا په دې باندې کنیکشن تشکیل او په دغه کمیشن نن هم چې دا د نیب چرمن دا کم جسټس اخبار د دغه رپورټ راوړ اگر څه شایع شوی لیکن یو د مدرسې فارغ حاصل یو د مذهبي طبقه ته تعلق لري سایستا بلکې حکومت او آزادي ته مختاري ته او د هغه پر آزادي ضبط کې ولې هغه یا ډاکټر صاحب یا میجر صاحب یا بل صاحب ولهذا دا هم مقابله وسره دا هم مرتبه چې ملک بقا او سالمیت دا زمانه هم د غزنی مدارس او دا هغه د خود مختاری او دا هغه د سعادت او وقار هم زمانه اسامه بن لادن ټول زندگی د علماء او طالبانو سره لیکن وجه سی چانو لیکن په وکم یو ډاکټر صاحب دی چې هغه د ادارو لپاره حاصل وي لہذا په دغه بنیاد نن په خطر ته ګوري دوا یعنی یو ما واستعمل چې ما وتا د هندستان سره پړوس او ما واستعمل چې شهرک قائد اعظم محمد علي جناح کړی چې کشمیر د پاکستان شهرک او په دغه شهرک هم بهرني فوجونه راغلي او دغه بیا کال قابض او بل څنګه افغانستان چې په دغه ملک یو اره د روس فوجونه قابض او بیا د شرشال ملک د امریکای فوجونه قابض دا هم بهرني فوجونه راغلي حتی هم بهرني فوجونه راغلي
دغه زه د شهرک نه منم او هغه راغله په د عمل کې د دې مداخلت وکړه لیکن یو د افغانستان د خار او د هغه په مقابله د دغه ادارې خلک د دیني مدارس دا راپورته شو وشل کاله تر هغه مخکې وروسته د خلیل د سعودي بهرني موجود راغلي په وشل کاله کې دغه یا په 15 کاله کې دغه هغه وایي او بیا وشل کاله مخکې د دنیا سپر طاقت او د هغه سره مرګري دا څلور هر یو سپر طاقت ورکړي لیکن دا ټول نن په دې باندې مجبور کړ چې ما ته محفوظ دی راکا او زل افغانستان او مایده راځي او ناس یو طرف د امریکای د مایده د وزیر خارجه او بل طرف د دیني مدارس په تاسو خلک د خپل ملک د ازادۍ لپاره د برابرۍ په بنیاد باندې وجود محفوظ دی او اسلام سالم لار کوي او د خدای په حکم باندې عمل کوي ان جنح للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله الله وی کچاله تا د سلامتی پیشکش وکړي چراس جنبندی سره وکړو او لار ورور نو دې کبه هم تو کوي کې دوی الله وی چې وتوکل علی الله بیا توکل پر الله باندې دوه خو بدل کې لري بیا هم ته پر الله توکل وکړه قدمه طالب وکړه بیا ورسره صدقت کا ودار نو لہذا نن دغه تاریخي پس منظر هم په دنیا او زما استاد شارک کوم چانه ولې نن هندستان کې کمزورې او مودي باندې کمزورې جمهوریت لیکن نن دا پریډ کاش څنګه کال نه پات 10 کال کې دنه بدل تاسو معاهده کړو او نن په تمام پر کولې چې ته ټیک قوت لیکن استاد هغه پریډ چې دې ته دا مطالبه چې ما ته محفوظ دي را بلکې هغه چې په 15 کال کې د مسلمانانو او عوام په طاقت باندې د اقوام متحده چې خصوصي حیثیت کړو نن هم دغه حکمرانان دا کوم موجوده حکمرانان دي چې وايي موږ د ملک د بقا او سیاست لپاره په زمانه مقدار د اټکل سره راوړي مفتي شفیق خدا د اټکل سره راوړي او موږ د ملک د بقا او سیاست لپاره او دغه ادارې د اصلاحات راوړي امید راکړه قومي دارا چشت معلوم پر دې هم راځي د پاکستان قومي دایره تایید وکړه چې دایره نو لہذا دا هم وګورئ چې کياوره قومي دایره نو د قومي دایره پر پاکستان دا چې आवाज ونه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله پاکستان آئین شک نمبر 1 هغه پاکستان کا محمدي مذهب اسلام ہوگا لہذا قومی دائرہ ہے اسلام قومی دائرہ ہے لا الہ الا اللہ قومی دائرہ ہے قرارداد مقاصد اسلامی صدر لہذا اللہ قومی دائرہ او دا تچکم نصاب تعلیم دستا دا کمی نشتین دا قومی دائرہ دا خود انسانات ضرورت پر کے دو دائرہ لہذا قومی چکم دائرہ قومی سوچ هغه د اسلامي نظام حاکمیت دی او هغه په دغه ادارو کې نشته چې په دغه نشته بلکې دغه تعلیم په دغه مدرسه کې څنګه دا د بجای باندې پکاره د معاملې مولټ او مور مطالبه دا او پاکستان باید عوام دا مطالبه وکړي چې باید یونیورسيټي او کالجونه په قومي دایره کې راوړي دا چې کوم نصاب تعلیم دا خو د انسانانو د ژوندۍ د ضرورتو لپاره او د انسانیت د مقاصد چې کوم تعلیم باید چې هغه قومي زموږ مقصد او دا په دغه ادارو کې په دې کې بخاری په دې کې جلالین په دې کې د قرآن او سنت تعلیم ورکړل لہذا دغه وضاحت واړو و دې پاتې نه راوړل ولهذا دغه جن نن روان په دنیا او جمعیت علماء اسلام او علماء او مسلمانان دا ټول نن دغه کوتو په خلاف برسر پیکار او دا نن چې کوم نظامونه دا نظامونه
تر دغه مخکې پر انبیاء باندې کېدل پر صحابه باندې کېدل پر خلکو باندې کېدل چې کوم خلکو د اعلان د کلمې د حق لپاره جدوجہد کړی دی او نن پر رحمان باندې د غدارۍ نظام لګښ یا د هغه پر پیروکارانو باندې پر اسلام باندې د غدارۍ نظام لګښ نن خوشاله هن او پر اعتماد هن او په دې خبره باندې موږ یقین لرو چې ځکه صحیح خبره شاید موږ په شکمن چې موږ خپل لارې ته تفصیل لیکن نن چې هغه چې کوم ځای ما په ابا او اجداد باندې کېدی نن په ما باندې هغه ولګېدی نو معلومه ده چې زنه پراغنه کښته باندې روانه ما او چې پراغه باندې روانه نو ستا ابا او اجداد دغه درس کولای پتا ده چې دغه وینا کوله چې صدقت له ابناهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون تا دغه زبان استعمالول لیکن ما ابا او اجداد هغه بیا دغه زبان استعمالول چې استعين بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين دا زنن تا پارو چې کم قوتمن او کم طاقت سره او زه په دې باندې غالب نن هم شته د ټکنالوژي ده زه په دې مدرسو باندې دا د مدرسو طالب مالک ملاله او دادار مسلمانان دا د ډرون ټکنالوژي په معاملې کې په کې څه کړل لیکن نن نه په دې باندې مجبور کړي او زما د ابا او اجداد د چا په قدم زر ورو هغه دا چې دا تمام د باغ او پرشر باوجود د الله مدد غواړي او صبر کوي او ذکر الله دا وکم چاته چې میراث ورکوي په هر حال عاقبت د متقین او د پرهیزګاران دی لہذا نن معاملہ پراغه چمانه روان نن د دنیا تمام پراغه چمانه روان لیکن ضرورت دا خبره دي چې ما بیان کوي پتا عملون اثر رب کان یو هغه ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون لهذا ما استطاع عمل جائز وبكار